Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, زه غواړم چې نن تاسو ته د میتھمیټکس یو درې سمبلز دي هغه چې موږ ډېر زیات استعمالو د نرسرۍ نه شروع کېږي او KG او بیا د کلاس 10 نه ګوري ټیک شو که نه خو زموږ ډېر شی ماشومان چې هر دې خبرو نه اشنا نه یا دې اشنا موږ ډېر د ویری بیسک نه سټارټ اخیستی دی یو کوشش کوو یو خدمات کوو چې زموږ ماشومان ټول پوه شي په دې میتھمیټکس باندې نو زه فرام د ویری بیسک سمبلز لکه یو دا ساین دی دا دی ایکول عام طور دی ایکول بیلنس تله ټیک ده که نه تله بیلنس چې کله یو طرف ته بل طرف ته دواړه څیزونه برابر وو مطلب چې کله دوه یو شان څیزونه که هغه یو شان څیزونه مطلب که موږ د ماس په لحاظ سره وایو که موږ یې د لانګر او د شارټر په لحاظ سره وایو که موږ یې د هیوي یا د لایټ په لحاظ سره وایو که موږ یې د وایډ یا د نیرو په لحاظ سره وایو که موږ یې د سیم یا د ډفرنټ په لحاظ سره وایو یا یې د سم یا د آل په لحاظ سره خو چې کله یو شانتي وي زموږ سره نو موږ به پکې ایکول ساین لګوو او چې کله زموږ سره یو وړوکی بل غټي نو همیشه وړوکی موږ دې نښې تاسو وګورئ پوره د دې نښې دا طرف غټ دی او دا ورور وړوکی شوی دی نو وړوکی موږ دې ګوټ تالو او غټ دې غټ طرف تالو خولې طرف ته دلته کې به دې طرف ته وړوکی الو دې طرف ته به سال غټ والو اوس که تاسو دې یوې ته دلته وګورئ په دې اندازه باندې که زه دې نه دا لرې کړم نو دا هم دغه ایکول ساین دی خو څه چلې کړی دی ایکول ساین سره بیا دا ورکړی کړی دا زموږ سره لیس دین آر ایکول دلته که تاسو دې ته وګورئ نو دا هم دغه ایکول ساین دی خو لږ کوږ دی که نه ټیک شوه نو دا هم زموږ سره ګریټر دین آر ایکول ټیک شوه نو دا د ایکول ساین دی دا د لیس ساین دی او یو شی د مور ساین اوس تاسو ته ما یو څو ابجیکټ چې والډ لیکلي دي په دې بورډ باندې ټیک شو که نه په پریپریشنز کې تاسو په دې کې دا ولګوئ لکه واټرمیلن څه ته وایي واټرمیلن خربوزې ته ټیک شوه که نه یا تربوز خربوز او لیمن لیمو اوس الیاس ته دا ویلی شي چې په دې کې موږ کم یو ولګوو په دې کې موږ کم یو ولګوو په دې کې موږ دا ساین ولګوو که دا ساین ولګوو واټرمیلن غټي که لیمن غټي لیمن نیمبو ته وایي واټرمیلن غټي نو موږ به پکې کم یو ساین لګوو دا مور والا دا ساین په دې کې داسې مور ټیک شوه کېد دغه شانتې یو دی زموږ سره ټرین بل دی کار نو ټرین او کار په دې په شاټ او په لانګ کې فرق دی شاټر او لانګر کې ټیک شوه نو ټرین لانګر دی که کار لانګر دی ټرین لانګر دی ظاهره خبره ده چې ټرین لانګر دی ټرین زموږ سره ریل ګاډي ته وایي کار موټر ته وایي ټیک ده که نه بیا که تاسو وایي نو بل ما اخیستی دی هین او ایلیفینټ یو طرف ته هین چرګه مرغي او بل طرف ته سره ایلیفینټ نو دا مې څه په لحاظ سره اخیستي د هیوي او د لایټ نو چرګه زموږ سره سپکې هتي ټیک شو که نه چرګه زموږ سره سپکې نو هین نو په دې کې به کومه نښه ولګي دا یو کوم چې سپکې هغې طرف ته به دا طرف راوګرځي ټیک شو دا بل د وایډ او د نیرو په لحاظ سره وایډ څه ته وایي پلن ده وایډ څه ته وایي پلن ده نیرو څه ته وایي نري ده نو اوس په دې کې ټیبل دی او ډیسک دی نو ټیبل نری که ډیسک نری څوک نری ډیسک نری که چې کله ډیسک ډبل شي نو ټیبل دې زموږ سره جوړېږي نو په دې کې به کم ساین لګي دا ټیک شوه که نه اوس دا بل ته سیم او د ډفرنټ پلیس سره اوس ایپل او ایپل دواړه په سایز کې یو شان دي خو نشي کېدی خو لکه موږ په ذهن کې وو چېرې فرض کړه دا دواړه یو شانتي دي ځکه ما خو واټرمیلن او دغه نه دي اخیستي خو لږ ډېر فرق یې پکې ټیک شوه نو په دې کې به موږ کم ساین ولګوو ایکول اوس د سم او د آل لپاره یا دا مې یو اپشن اخیستی دی که تاسو وګورئ نو دا ډېر دي که دا ډېر دي دا بالټي یا ګلاسونه ډېر دي که دغه ډېر دي نو دې طرف ته زموږ سره ډېر دي نو کوم سیټ چې زموږ سره ډېر هغه به موږ څه وایو په ګریټر کې او کوم چې زموږ سره کم وي نو هغه به یې دې ګوټ طرف ته راشي اوس په دې نښو باندې تاسو پوه شئ په دې دریو نښو باندې ټیک ده څه مسله خو به نه وي د دې نه پله زموږ سره دا نښې چې دي لکه اوس ګوره که زه هندسو ته راشم نو که زموږ سره 4 او 6 زه والم نو داسې به راځي ټیک ده که نه یا زه والم چې 6 او 4 نو دا نښه به څنګه راځي بیا دا به ورته راوګرځي خو که زه فرض کړه 6 او 4 یا 6 او 6 سره نو داسې نښه به شي ټیک شو که نه خو زه وایم چې فرض کړه داسې کسان داسې ماشومان دې کلاس ته راوله
داسې ماشومان دې کلاس ته راوله چې د هغو عمر د 15 کالو نه یا د 15 کالو یا 15 کالو یا 15 کالو نه کم ټول مې ووایي که نه نو د یو کال خو هم د 15 کالو نه کم دی د دوه هغه هم دی د دریو هم دی نو زه بیا دا څنګه لیکم چې داسې کسان داسې ماشومان نه وله هغه ماشومان نه وله چې د هغو ایج هغه ماشومان نه وله چې د هغو ایج کمی له موږ سره یا برابري کمی یا برابري د څو د 15 یې ټیک شو که نه نو د 15 والا به پکې هم راځي او د 15 نه والا به پکې هم راځي خو که ما داسې ووایي چې ایج والا راوله صرف دا مې ولیکله د 15 یې نو که ما دا خبره ولیکله نو بیا به د 15 نه والا راځي لکه 15 سال والا به پکې بیا نه ټیک شو دغه شانتې که زه وایم چې یاره داسې ماشومان نه وله دې کلاس ته چې د هغو عمر د 15 نه بری د 15 کالو نه اوچت دی ټیک شو که نه نو چې ایج یې زموږ سره صحیح ایج یې غټي د 15 کالو نه اوس که زه وایم چې 15 کاله یا د 15 نه بری نو بیا به ورسره دا راځي پوهېږئ په خبره باندې آسان شو